السلام علیکم. د یو سړي کره میلمانه راله، دوستان یې راله، نو هغه په ډراینګ روم کې کېنول او ښځې ته ورننوتو، ورته یې وی چې چای جوړه کړه. ښځې ورته وی چې چای خو جوړومه خو چینی کور نشته. هغه وی ښه وی دا دې څه وي؟ وی زه یو کار وکړه، ته چای جوړه کړه او چینی پکې مه اچوه، زه به بیا نوره معامله سنبال کړم. چې بار راغلی دی لږ ساعت پس ورته ښځې اواز کړی چې راشه چای یوسه. د چې چای ښودی ده په کپونو کې، نو ملګرو ته وی یاره وی یو کار دی، په یو کپ کې چینی نشته. نو هغه چې کم کس له ورغې هغه کپ هغه به سبا په مونږ باندې د پارټي کوي، چیلې بالالي، او مونږ به ټول د هغه میلمانه ټولو چې کپونه چوت کړه. نو هر سړي ته پته وه چې بهی زه خو کومې ووایي چې دا پیکه کپ مال راغلی دی، بیا خو ټول الزام په ما راځي او پارټي به زه کومه. نو ټولو وی یاره دا خو ډېره خوږه ده، چینی پکې نه و، خو ټولو وی چې دا خو ډېره مزداره ده او خوږه ده، ځکه چې ځان یې د بدنامۍ او د پارټۍ نه او د خرچې نه بچ کو. د پی ډي ایم د حکومت هم دغه حل دی، ځکه چې په حکومت کې دي او ښه بدنام دي، خو د یرې نه غږ نه کوي. ټول وی ډېره مزه ده، ځکه کو غږ کوي نو په الیکشن کې ورته خلک هغه ټول لانجې د شرم دا ټوکرې د دوی په سر ږدي. نو د دغې وجې نه د پی ډي ایم ټول پارټۍ والے چې دي دا وی یره وی ډېره مزه ده، نور ښه تباه دي، عوام یې غرق کړه، د عوامو مخې ته نشي راتلی. نن د مولانا صاحب بیان راغلی دی چې د پی ډي ایم ضرورت نشته، هغه تحریک و. مولانا دا ډرامه ولې کوي؟ مولانا صاحب ته پته ده چې دا کم طبعی پی ډي ایم جماعتونو وکړه په اقتدار کې، او په خیبر پښتونخوا کې خو د هغه د لور خروم گورنر دی او زوی پکې وزیر دی. نو هغوی ته پته ده چې عوامو ډېر بد حل کوي، پس ښاګو به مو ولي. نو راشه د دې وخت نه اختلافات شروع کا چې خلکو ته پته ولګي چې الکه مولانا صاحب خو د حکومت سره په اختلاف دی، او د غلو دا ټوکرۍ چې دا د مسلم لیګ نون او د زرداري په سر کې ده، او خلکو ته به مونږ وایو چې زمونږ پکې قصور نشته. خو مولانا صاحب په غلط فهمۍ دی. دا د سوشل میډیا دور دی. ماشوم ته پته ده چې د پی ډي ایم سربراه مولانا فضل الرحمن دی، د چا په حکومت کې چې 22% سود وختو، کاروبار تباه شو، بیلونه انتهایی دي. نو مولانا صاحب دومره په اسانه د عوام نه معاف کوي. ستاسو څه خیال دی؟ ستاسو د خبرې سره اتفاق دی؟ امید لرم ستاسو به ویډیو خوښه شوي. کمنټ پیو کې او سوچ پیو کې، په سوچ کې څه ګناه نشته.